ډیرو محترم مسلمانانو، نن هغه وظیفه ده در کومه کومه وظیفه چې ما له خپل پیر محترم او ډیر زبردست یو پیر دی، او هغه پیر زما محترم مسلمانانو اوس په داسې ملک کې اوسیږي چې هغه ملک نوم دی لندن، UK، انګلینډ چې ورته وایي. نو هغه ملک کې اوسیږي. کیدای شي زما غږ هم زما پیر صاحب محترم اوري، او پیر صاحب محترم ته اول دا درخواست دی چې موږ سره خامخا رابطه وکړي. بله دویمه خبره ده د محترمو، دا دومره پاورفل وظیفه ده، د دې یا ودودو معنی ده ډېر زیات محبت کوونکی رب. نو دا چې کوم انسان دا وظیفه کوي محترم مسلمانانو، د انسان له به الله تعالی محبتونه ورکړي، او داسې محبتونه به ورته ورکړي چې هر سړی به دا بل انسان ښکلول غواړي. مطلب دومره محبت پسې وشي. ګوره کله چې په زړه کې محبت وي که نه، نو بیا هر کار الله تعالی سموي. خو چې کله په زړه کې کینه، حسد، بغض، عداوت وي که نه، نو بیا هر سړی به درنه کرکه کوي، الرجي به یې درنه وي. نو دا وظیفه تاسو زده کړئ، اسانه هم ده. ټوټل په ټوټله پې 1414 پیرې ویل دي، خو دا 1414 پیرې د دومره ګران نه دي، دا ډېر لږ ساعت کې ویلی کېږي. یا ودودو یا ودودو یا ودودو یا ودودو، دا تقریبا چې تی په ښکلې طریقې سره وې او ځان ته نه خلاصې وې چې ما ته الله تعالی محبتونه نصیب کړي د هر څه دپاره، نو دا به ته په نیمه ګنټه کې هم ویلی شي. صحیح ده. خو چې کله تا ته دا محبت د بل محبت یعنی د انسان تا ته حاصل شي، نو ته چې بیا په دغه انسان باندې څه کول غواړې هغه به تا ته درکوي. ګوره اسان مثال یې دا دی چې یو انسان د الله تعالی سره محبت وکړي که نه، نو بیا دغه الله تعالی د انسان هر حاجت پوره کوي، هره مسله پې الله تعالی د انسان ختموي. نو راځئ چې دا وظیفه زده کړو زما د پیر محترم، او انشاءالله عمل فې وکړو. ما ته یې ښودلې وه، ما هم ډېر وخت دا وظیفه کړې وه، د هغوی د خولې د مبارکې وظیفه وه. یقینا چې ما ته خپل پیر محترم ډېر یادېږي، خو زما سره یې رابطې نمبر هم نشته او رابطه یې ختمه شوې ده. نو که چېرې زما غږ اوري، نو انشاءالله رابطه به خامخا کوي یا کمنټ به خامخا کوي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېرو محترمو قابل قدر مسلمانان وروڼو خویندو، او هغه مسافر کم چې په لندن کې دي، یا په امریکا کې دي، یا په افغانستان کې دي، یا په جرمني کې دي، هر ملک کې چې دي مسافر دي، الله تعالی دغه مسافرو له ډېرې خوشحالۍ د دنیا او آخرت ورکړي. دغه مسافرو له د الله تعالی نیک اولاد هم ورکړي، کوم چې په هر ملکونو کې دي. دغه مسافرو د الله تعالی حامی او ناصر مددګار هم شي، کوم چې په هر ملکونو کې دي. دغه مسافر د الله تعالی د ورته ډېرې خوشحالۍ د دنیا او آخرت ورکړي. محترم مسلمانانو، زمونږ وظیفه د یا ودودو یا ودودو ده. یا ودود الله جل شانه نوم دی مبارک، او معنی یې د ډېر زیات محبت کوونکی، یعنی ډېر زیات محبت په در سره کولی شي. نو هر کله چې ته د رشتې دپاره ستا رشته نه کېږي، نو پوه شه چې ته د چا خوښېږې نه. او یو انسان چې د بل انسان نه خوښېږي، د هغې اصل وجه دا وي چې د انسان د بل انسان په زړه کې محبت نه وي. کله چې د مور د یو بچي سره محبت نه وي، نو هغې بچي ته سپک ګوري. کله چې د پلار د یو بچي سره محبت نه وي، هغه ورته سپک ګوري. دغه رنګې یو جینۍ او هلک دی، یو سړی محبت دی، بل سړی نه نشته دی، نو پوه شه چې دا خو یا په تا ټایم پاسې کوي او یا د سره هسې لوبې ټوقې کوي. یا د جسمونو محبت پرېږدوئ، حقیقي محبت شروع کوئ. حقیقي محبت کې به تاسو ته الله تعالی کامیابي هم درکوي. یو محبت د جسم وي چې د جسم د انسان د جسم سره لوبې وکړی شي، د انسان د اندامونو سره لوبې وکړی شي، د هغه د عزت سره لوبې وکړی شي، د هغه د خاندان سره لوبې وکړی شي. یو دا محبت دی. دا محبت نه دی، دا دې ته دغه وایي محترم مسلمانانو، دې ته یعنی بل څه وایي. دا محبت نه دی. محبت هغه دی چې ته د رشتې دپاره وکړې د چا سره، او هغه تا ته میلو شي، نو دغې ته محبت وایي. نو موږ ته چې چا دا وظیفه را کړې وه، دا هم د محبت دپاره موږ ته را کړې محترمو. او هغه محبت چې دی، نو هغه بس بیا لاړې. بس خبره نوره نه کوم محترمو، خو تاسو درخواست دی چې دا وظیفه تاسو انشاءالله وکئ د زړه په یقین او اخلاص او توجه او دهان سره، سوچ سره، او په دې نیت یې وکئ چې الله
کو ما سره د فلانکې انسان د محبت دپاره کوم نو الله دا محبت ماته حاصل کړي، کو زه د نکاح دپاره کوم نو الله دغه نکاح دې ماته هم حاصل شي. محترمو دې وظیفې طریقه کار خو بالکل اسان دی، په ټوله ورځ کې دا وظیفه کول دي، سحر نه واله ماسخوتنه پورې، او که څوک د ورځې نه وزګار نو د شپې هم کولی شي. مطلب دا هر ساعت هر وخت کې دا وظیفه تاسو کولی شئ. طریقه یې بس دقه ده، چلتے فرتے. یو انسان ته چې ما سره مخامخ تاته دی نو بیا پې دا وظیفه وایه، یا ودود یا ودود. ما په خپله دا ازموده کړې ده، په خپله ما الحمدلله تجربې پې ما نه دي کړي، خو ما شوف کړې ده او هغه الله تعالی زما ته خپل څیز را کړی دی. نو تاسو ته هم درخواست انشاءالله کوم یو مخامخ انساني یوازې د محبت دپاره نه، ته د چا نه یو څیز حاصلول غواړې، صحیح شوه که نه، هر یو څیز حاصلول غواړې، هغه انسان تا ته کلک ښکاري، هغه انسان تا ته انکاري ښکاري چې دا څیز به یا ماله راکوي یا به یې نه راکوي، نو ته مخکې یو څو فیرې ده ووایه، په هغه باندې ورشوف که ته ګوره چې دغه څیز تاله بیا درکوي او که نه درکوي. ته وایه چې د دې انسان په زړه کې زما د مخکې نه محبت پیدا شي او سیوا شي، نو دا وظیفه کوه. الله تعالی خو رسونکی ذات دی که نه، الله تعالی په د شان موافق د الله تعالی ټول انسانانو زړونه د الله تعالی په دوو ګوتو کې دي، څنګه چې د الله تعالی شان وي. نو کومو تاسو یعنی سمندرفار یو محبت دی، یا په ملک دننه یو محبت دی نه حاصلیږي، صحیح شو، یو مقصد دی نه حاصلیږي، زړه ځان ته راړول دی نه حاصلیږي، نو دا وظیفه د الله دپاره وکړه، الله وایي دغه زړه ما سیټ ته مایله کړي، صحیح شو که نه، دغه زړه زما سیټ ته مایله کړي. نو الله تعالی مایله کولو والا ذات دی، الله تعالی په زړونو باندې قادر دی، الله تعالی په انه علیم بذات الصدور، الله تعالی په پټو سینو باندې خبردار دی. محترمو نو دغه وظیفه انشاءالله دغه طریقې سره کوئ. هر محبت یا هر زړه ځان ته راړول د هغې دپاره 1414 پیرې یا ودود یا ودود دا وایي. سوچ تصور کې کړو، مخ سړی ته مخامخ وي ښځه نو مخامخ وي ورشوف کوئ پټ پټ، که مخامخ نه وي نو الله تعالی ته اسمان سیټ ته شوف کوئ، الله دا د فلانکي په زړه کې زما محبت او حقیقي مینه واچولی شي. خاوند یې د ښځې دپاره کولی شي، ښځه د خاوند دپاره، د ټولو دغې مسلو دپاره کولی شي. په اخره کې زموږ د پیري محترم حضرت مولانا مفتی په لندن کې چې دی هغه ته درخواست دی چې انشاءالله موږ سره رابطه وکړي. زموږ د شمیرې نمبر، د موبایل نمبر د واتساپ 0315 0315 2 کم سل 3 کم سل 509 کم سل، دا زموږ د شمیرې نمبر د 0345 98 97 591. واتساپ هم دی، په داسې پې هم رابطه کولی شي. الله تعالی مو خوشحاله او باد ساته، الله تعالی مو د زړه مرادونه حاجتونه پوره کړه. موږ ته هم ډېره دعاګانې کوي، موږ تاسو ته ډېره دعاګانې کوو چې الله تعالی ستاسو هم مددګار شي، الله تعالی زموږ هم مددګار شي، د ټولو مؤمنانو مسلمانانو حامی او ناصر شي الله جل شانه. موږ هم ډېر موږ تاسو ته ختمونه هم کوو انشاءالله، تاسو ته به دعاګانې هم کوو او په خپلو دعاګانو کې به تاسو هم یاد ساتو.